چې کوم یو انسان روټۍ وخوري او بیا د هغې نه بعد شکر وباسي د الله تعالی، نو دا داسې دی، د دې مثال داسې دی چې یو انسان روژه ونیسي او په هغې باندې بیا صبر کوي، یعنې د دې دواړو اجر او ثواب هغه برابر دی. نو چې کوم یو انسان روټۍ وخوري او بیا د هغې نه پس شکر وباسي د الله تعالی، یعنی دا ما چې کوم رزق وخوړو دا په ما باندې د الله تعالی احسان دی او الله تعالی په ما باندې نعمت وکړو. دا رزق دا الله ورکوي. څوک ورکوي؟ رازق الله دی. والله خیر الرازقین. قرآن کې الله فرمایي چې الله تعالی بهترین رزق ورکوونکی دی. الله تعالی رزق هر چاته ورکوي، مالدار ته هم ورکوي، غریب ته هم ورکوي، اورېده، تور ته هم ورکوي، سپین ته هم ورکوي، هر انسان ته الله تعالی رزق ورکوي. اورېده که نه؟ اوس دا د سوچ خبره ده چې یو پیرا سلیمان علیه السلام هغه یو پیرا الله ته ووایي چې یا الله تا د ټول کائنات مخلوق ته میلمستیا کومه. الله ورته وایي اے سلیمان علیه السلام نشي کولی. ورته وایي زه چې کوم دی د دې ځمکې چې کوم مخلوق دی دوی ته چې کوم دی میلمستیا کوم. الله ورته وایي نشي کولی. د یو ورځ څه کې د یو ټیم هم نشي کولی. بیا ورته وایي یا الله زه چې کوم دی تقریبا ډېر ورځې هغه سامان یو ځای کړو، هغې کې مختلف فروټ و، هر څه و. الله تعالی د سمندر نه یو مېږي ته حکم وکړو چې راشه، او هغه چې څومره سامان تیار کړی په څو ورځو کې، نو هغه په یو نوڼۍ کې چې کوم دی وخوړو. تاسو سوچ وکړئ چې الله تعالی هر بنده ته چې کوم دی الله تعالی خپل رزق رسوي. بیا د بندګانو نه علاوه چې څومره حیوانات دي، که په ځمکه کې دي که په اوبو کې دي، د ټولو ته چې دا رزق ورکوي دا څوک ورکوي؟ الله ورکوي. نو دغه مایه ورته وایي اے سلیمان علیه السلام تا زما صحیح میلمستیا ونه کړه. وایي الله تعالی ما ته په ورځ کې داسې څو نوڼۍ ما ته راکوي، تا خو ما ته صرف یو نوڼۍ راکړه. دومره رزق دا څوک ورکوي؟ الله ورکوي. اورېده؟ چې کله انسان روټۍ وخوري، رزق وخوري، د هغې نه پس د الله تعالی شکر ایستل پکار دي. اورېده؟ دویم نمبر چې کوم انسان شکر وباسي الله تعالی د ده په رزق کې برکت اچوي. الله تعالی د ده رزق سوا کوي. اورېده که نه؟ قرآن کې آیت راځي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسئ زه به دا نعمتونه دا تاسو سوا کم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او چې ما تاسو له کوم نعمتونه درکړي تاسو په دې باندې شکر نه وباسئ، اورېده؟ ان عذابي لشدید، بېشکه زما عذاب هغه ډېر سخت دی. اورېده؟ نو په دغه شان چې کوم دی هر نعمت د رزق نه علاوه چې څومره انعامات دي د ټولو باندې شکر ایستل پکار دي. اورېده؟ بیا دا شکر چې کوم دی دا په درې قسمه دی. اول نمبر شکر دا په ژبه باندې، یا الله ستا ډېر شکر دی تا چې کوم دی ماله بهترین خوراک راکړو. دویم نمبر شکر هغه د زړه نه دی. د زړه نه مثلا صدقه وکړه. څه وکړه؟ لږ شانتې ستا په چم ګاونډ کې غریب دی، محتاج دی، مسکین دی، یتیم دی، هغه چې کوم دی کله کله صدقه ورکوه. دا چې کوم دی د زړه نه شکر دی. اورېده؟ بل ځای کې راځي الله تعالی فرمایي فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکروني تاسو ما یادوئ، اذکرکم زه به تاسو یادوم. په کوم ځای کې؟ بهترین مجلس، په فرشتو مجلس کې. واشکروا لی، او تاسو شکر وباسئ. تاسو شکر وباسئ. نو موږ تاسو ته الله تعالی یادول پکار دي. اورېده؟ په هر وخت کې، که په ناستئ، که په ولاړئ، په ملاستئ، په هر وخت کې د الله تعالی ذکر پکار دی. اورېده که نه؟ نو چې کوم انسان الله تعالی یادوي په دغه ټیم کې الله تعالی په فرشتو مجلس کې دغه د خپل بنده تذکره کوي. اورېده؟ چې یو وخت راځي چې کوم یو انسان د الله تعالی سره محبت کوي او الله تعالی یادوي، الله تعالی فرشتو ته وایي چې اے د ما فرشتو په دنیا کې یو کس دی
ما سره مینه ده، ما یادوي، زما ذکر کوي. ای فرشتو تاسو ګواو سئ زما مو سره مینه ده، زما مو سره محبت دی. اورېدل؟ او بیا فرشتو ته وایي چې ای فرشتو تاسو هم د دې کس سره مینه وکړئ، محبت وکړئ. اورېده که نه؟ موږ او تاسو ته الله تعالی په هر وخت کې یادول پکار دي. صحیح ده؟ ځکه چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې ډېر انعامات کړي دي، احسانات یې کړي دي. اوس مثلا په دنیا کې یو کس تاله 1,00,000 2,00,000 روپۍ درکړي، نو ته بیا په هر ځای کې دغه صفت کې پلانکي ډېر ښه سړی دی، ګوره ما سره دا احسان وکړو، ما له پیسې راکړئ، په سخته کې د ما په کار شو. ګوره الله تعالی په موږ باندې څومره انعامات کړي دي، څومره احسانات یې کړي دي. اورېده؟ دا رزق الله راکوي. اورېده که نه؟ او د دې نه علاوه په دې کائنات کې چې څومره انعامات دي، هوا ده، اوبه دي، دا ټول د دې بنده دپاره الله تعالی پیدا کړي دي.